یقینا چې دا ما دپاره ډېره بې ادبي او ګستاخي خبر ده چې زه د حضرت صاحب نامه په زبان باندې راولوم، خو چونکې به امر مجبوري دا جرأت کوم چې حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمت الله علیه له دنیا نه پرون نه ابل روج 14 تاریخ باندې رخصت سه او مالک حقیقی سره ملاو سه. الله پاک ته د درجات بلند کی، الله پاک ته د مغفرت وکي او الله پاک ته د جنت الفردوس او جنت عدن ور نصیب کی. حضرت صاحب تقریبا 73-74 سال زندگی تیر کړله او داسې زندگی تیر کړله چې ګویا الله پاک خپل جان دی پردای پیدا کړای و. اې د خو ډیر عجوبه خبرې دي، خو دوه درې خبرې درته کوم، خپل خبرې ته طوالت نه ورکوم. پیر ذوالفقار احمد صاحب په باره چې راځي چې کله دای ماشوم و نو په کلاس چې ناسته استاد ورته وایي چې د موږ پیغمبر څه نام ده، دای خاموشه سه استاد په لښتې باندې ووایه. بیا یې پوښتنه وکړه چې د موږ پیغمبر څه نام ده، دای خاموشه سه. درېم وارې بیا لښته ورکړله نو دای ورته چیک سه چې د موږ پیغمبر نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. استاد ورته وایي چې تا په ما باندې چوچو ویری جان ووایه، تا ما ته اول ولې نښاوه؟ وایي ما ته خپلې مور فرمایلي وه چې د حضور پاک نام به بیا اودسه نه اخلی. عزتمنو دغسې هستۍ چې دي دا الله پاک سره مینه ساتي په حقیقي معنو چې او دغه د امت پیشوا دي او رهنما دي. او دغه حضرت صاحب چې د الله پاک سره وعده کړې وه چې یا الله د ما 40 سال ته عمر ورسېږي دنیاوي کارونه به ټول پرېږدوم. نو چې څرنګه 40 سال ته د عمر رسېده د ټولو دنیاوي کارو ته لته ورکړله پرېښله، حالانکې ډېر چیک مقام الله پاک ورکړی و. 1972 چې د BSc په الکتریکل انجینیرینګ چې کړی وه او نور په مخ تعلیم لاهور UET نه حاصل که او چیف الکتریکل انجینیر دا یې ولګېده. 35 فیکټریو دا یې انجینیر و، د ده انډر چلیدلی او د ده روزانه تنخواه 1 लाख روپۍ وه، میاشتې نه روزانه تنخواه. او الحمدلله په فضل د الله سره ده به په دغه مال و دولت چې زکات هم پرې کاوه. خو چې کله 40 سال ته عمر ورسېده نو دغې تنخواه د ارشي ته د لته ورکړله او د فقیري والا زندگی اختیار کړله. په لکانو نه بلکې په کروڑانو عوام الناس او علما هغه د ده مریدان وه. په ځکه مخ باندې داسې ملک نشته دا چې د دغه سفر نه وکړای او شپار وجه یې کړې وه د مسلمانانو نه بلکې د ټول انسانیت اصلاح کوشش یې کاوه او هغه پاره شپار وجه یې کړې وه. خو عزتمنو یقینا که څوک 100 کاله عمر تیر کی که 1000 کاله تیر کی له مرګ نه خلاصون نسته ده. الله پاک په قرآن پاک چې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، چې یو وری دې دنیا ته چا ساه راوړې ده به دغه د مرګ والا پیالت شي. له دغې نه پیغمبر بچسلی ده، نه بزرګ بچسلی ده، نه صحابي بچسلی ده او نه بل څوک بچسلی دي. نو ټولو مریدینو ته زه دغه ډاډګیرنه ورکوم، دا تعزیت ورته کوم چې تاسې صبر کوو، الله پاک دې تاسو ته صبر جمیل در نصیب کړي او د ده چې کوم تعلیمات دي په هغو تعلیماتو باندې تاسو زندگی تیرو. نو امید ده چې الله پاک په تاسو په آخرت کې هم د سره یو ځای کوي او الله پاک په تاسو نه محرومه کوي. عزتمنو دنیا چې چا پاره پاته کېدل نسته دي. نبی علیہ السلام بچای حضرت ابراهیم چې د 14 میاشتو دا نبی علیہ السلام په خوا چې پروت تا او نبی علیہ السلام په خوا چې وفات کېږي دنیا نه رخصتېږي او نبی علیہ السلام دغه الفاظ له خولې نه وځي چې الکلب یحزن والعین تدمع وانا بفراقک یا ابراهیم لمغزونون. یقینا چې زړه زاړي او سترګې اوښکې به وي، زړه غمجن ده او موږ د تا په فراق باندې ای ابراهیم د تا په جدایي باندې غمجن یو او پریشان یو. خو د نبی علیہ السلام بچای هله دنیا نه رخصت سپاته نسه. بیا نبی علیہ السلام ته وګوره چې امت ته پاره د چور ضرورت و، الله پاک چور مینا محبت و سره او د خپل امت سره چور مینا محبت و، خپل امت د سره چور مینا محبت و چې ټول دنیا الله پاک د دل مخانه پیدا کړی دا. خو لیکن کله چې د ټیم پورا سه الله پاک فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. کله چې د تاسو ول نیټه پورا سي نو وی لمحه د پاره نه تاسو په شا کېدلای سو نه په مخ باندې تلای سو. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ها مزید یو لمحه نکړه تیرا به عزتمنو تاسو مشتشایو او نبی اسلام چې کله له دنیا نه رخصت سنو صحابه او دماغو کار پرې شو لیونی کېدل. حضرت عمر رضی الله عنه راغی تور یې وکښله وای چې څوک دا وایي چې نبی اسلام له دنیا نه رخصت سره د زبیدی سر کلام کا. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چا اطلاع ورکړه هغه راغی نبی اسلام ته ورغی، نبی اسلام ټنډه مبارکه یې چپ کړه
او بیا منبر ته وخاته ورته وی فرمایل من کان یعبد الله فانه حي لا يموت ومن کان یعبد محمدا فانه قد مات. وای چا چې د الله عبادت کاوه هغه نن زمدای دا سبب زمدای ټول عمر به زمدای هغه باندې مرګ نه راځي او څوک چې د پیغمبر محمد عبادت کوي هغه په حقیقت یو وفات صلی ده. او بیا دا آیت ویلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وای دا محمد نه ده مگر دی الله یو رسول ده او دغه رسولان له دنیا نه مخکې رخصت سلی دي کو نو کچیر دای وفات سی یا قتل کړای سی په جنگ چې نو تاسو به واپس مخانه راو واپس بجو او چې څوک واپس سي نو دا الله ته هیڅ نقصان نسی ورکولای خپل نقصان یې وک او الله پاک باندې قریب شکر گزارو ته بدلې ورکي. نو عزتمنو مطلب مې دا و چې یقینا نبی اسلام له دنیا نه روساس ټول انبیا له دنیا نه روساس له نبی اسلام صحابه تابعین تابعین ټول روساس له او په دې خبره چې شک نشته دا چې حضرت صاحب له دنیا نه روساس تر قیامت پورې باندې دوه والا کمی بیا چوک نکی پورا دا بداسه خلا پاتې. خو موږ به الله دا سوال کوو چې یا الله ته د آخرت خوشلای کې ته د جنت الفردوس ور نصیب کې ته د آخرت اوش سفر آسان کې او مریدینو ته پکار دا چې د کومه لار وا د کوم نقش قدم و هغه د اختیار کې امید چې الله پاک په دوته کامیابی ورکوي او زه په اخر یو وری بیا د ټولو مریدینو ته دا تعزیت کوم چې الله پاک تاسو ته صبر جمیل در نصیب کړي. یقینا چې تاسو ته دوره صدمه په خپل اولاد په خپل جان باندې نه رسیږي چې څوره صدمه تاسو ته د حضرت صاحب په رخصتی باندې او د وفات باندې ورسېدله. نو الله پاک د مغفرت وکړي د الله پاک جنت عدن او جنت الفردوس ور نصیب کړي او د تاسو په زړه د الله پاک پټي وکړي.